بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 154 نمبر درس دی او تمرین شروع دی. په تمرین کې دویم نمبر سوال دی. وای د دې الفاظ پوره گردان ولیکئ. مونږ له دا گردان را کړی دی، الفاظ را کړي دي: لن یجتنب، لن یسمع، لم یکتب او لم یعلم. لن یجتنب د دې پورا گردان مې لیکلی دی، بیا د لن یسمع مې پوره لیکلی، د لم یکتب او د لم یعلم هم پوره گردان لیکلی دی. نو دا اول مونږ په دغه گردان باندې ځان پوهیو چې یاره دا لن په فعل مضارع کې څه تبدیلی راولي، لفظي څه تبدیلی راولي او معنوي څه تبدیلی راولي. نو دا اصل کې دی یجتنبو. یجتنبو دی د لن د وجې نه په دې با باندې زبر راغی، لن یجتنبه شو. نو دا خو لفظي اول دا لفظي تبدیلی وایو چې دا لن په لفظونو کې څه بدلی راولي. او یجتنبانی دی، یجتنبانی ادوانه سړي پرهیز کوي. یجتنبانی لن یجتنبا دی، لن دی یجتنبانی نه هغه نون وغورځو، نو دا لن یجتنبا شو. دا بل ورپسې دی یجتنبونه، ټول سړي پرهیز کوي. یجتنبونه لن یجتنبو هغه نون ختم کو، دی لن هغه نون ختم کو. دا دی تجتنبو. تجتنبو هغه یوه ښځه پرهیز کوي. لن تجتنبا دی تجتنبونه دا پیش چې دی لن ختم کو، دا تجتنبه شو. او بیا تجتنبانی دی، تجتنبانی نو د دې لن د وجې نه بیا د دې نه نون اعرابي ختم شو، نو لن تجتنبا شو. دا یجتنبنه دی، یجتنبنه یجتنبنه. نو دې کې دا لن اس تبدیلی نشي راوستی، لفظي تبدیلی پکې نشي راوستی. نو د دې لن نه بغیر هم دا یجتنبنه دی او د لن سره هم دا یجتنبنه دی، صرف په معنا کې د دې تبدیلی راولي. دا جمع مؤنث صیغه ده. بیا د تجتنبو. تجتنبو ته پرهیز کې، ته یو سړی پرهیز کې. د لن د وجې نه دا تجتنبو چې کم پیش شو هغه زبر شو، لن تجتنبه شو. بیا تجتنبانی تاسو دواړه سړي پرهیز کوئ، د لن د وجې نه هغه نون اعرابي وغورځېدو، لن تجتنبه شو. بیا تجتنبونه، تجتنبونه معنا ده تاسو ټول سړي پرهیز کوئ، د لن د وجې نه هغه نون اعرابي وغورځېدو، لن تجتنبو. بیا تجتنبینه دی، ته یوه ښځه پرهیز کې، د لن د وجې نه هغه نون اخیره کې چې کوم نون راځي نون اعرابي هغه ختم شي، لن تجتنبي، لن تجتنبي. ها تجتنبانی تاسو دواړه ښځې پرهیز کوئ، د لن د وجې نه هغه نون اعرابي وغورځوي، لن تجتنبه. بیا تجتنبنه دی، تاسو ټولې ښځې پرهیز کوئ، د لن د وجې نه هغه نون دا تجتنبنه د جمع مؤنث صیغه ده، په دې کې د لن هېڅ تبدیلي نشي راوستی لفظي. او اجتنبو دی، اجتنبو د لن د وجې نه په با باندې زبر راغی، لن اجتنبه شو. بیا نجتنبو دی، د نجتنبو معنی ده موږ دوه یا ټول پرهیز کوو یا به وکړو. نو لن د وجې نه د نجتنبو هغه اخري پیش زبر شو، لن نجتنبه شو. نو د لن یجتنبه معنی ده هغه یو سړی هرگز پرهیز نه کوي. لن یجتنبه هغه دواړه سړي هرگز پرهیز نه کوي. لن یجتنبو هغه ټول سړي هرگز پرهیز نه کوي. لن تجتنبه هغه یوه ښځه هرگز پرهیز نه کوي. لن تجتنبه هغه دواړه ښځې هرگز پرهیز نه کوي. لن یجتنبنه هغه ټولې ښځې هرگز پرهیز نه کوي. لن تجتنبه ته یو سړی هرگز پرهیز نه کوي. لن تجتنبه تاسو دواړه هرگز پرهیز نه کوئ. لن تجتنبو تاسو ټول هرگز پرهیز نه کوئ. لن تجتنبي ته یوه ښځه هرگز پرهیز نه کوي. لن تجتنبه تاسو دواړه ښځې پرهیز نه کوئ، هرگز پرهیز نه کوئ. لن تجتنبنه تاسو ټولې ښځې هرگز پرهیز نه کوئ. لن اجتنبه زه هرگز پرهیز نه کوم. لن نجتنبه موږ دوه یا ټول هرگز پرهیز نه کوو. نو دا خو د لن په دې یجتنبو کې عملو لفظي تبدیلی او معنوي تبدیلی. لفظي تبدیلی خو دا ده چې پیش کوم صیغو په اخره کې پیش هغې له زبر ورکوي، د کومو صیغو په اخره کې چې نون اعرابي وي هغې نه نون اعرابي ختموي. او معنوي تبدیلی څه راولي؟ لن د فعل مضارع معنی مستقبل سره خاص کوي، د خاص هغه معنی ختموي، د راتلونکي زمانې سره معنی خاص کوي. لیجتنبه هغه یو سړی به هرگز پرهیز نه کوي، په راتلونکي وخت کې به هرگز پرهیز نه کوي. نو دا معنی ورله راتلونکي وخت سره خاص کړه. دغه شانتې دا لن په دې یسمعو کې عمل کوي، لفظي عمل دا کوي چې پیش صیغو له زبر وکوي او نون اعرابي ختموي. نو دا یسمعو دی، د لن د وجې نه لن یسمعا، یسمعانی لن یسمعا، یسمعونه لن یسمعو، تسمعو لن تسمعا، تسمعانی لن تسمعا، یسمعنا لن یسمعنا. دې کې هېڅ تبدیلي نه راوستي ځکه دا د جمع مؤنث صیغه ده، دې کې تبدیلي لفظي نشي راوستی. او بیا تسمعو لن تسمعا، تسمعانی لن تسمعا، تسمعون لن تسمعوا، تسمعين لن تسمعي، تسمعان لن تسمع، تسمعنا لن تسمعنا. دا يسمعنا او تسمعنا کې لن هیڅ تبدیلی نشي راوستی ځکه دا جمع مؤنث صیغې دي.
او اسمعنا دا لن اسمع شو او نسمعنا لن نسمع. نو ګورئ د یسمع معنی د هغه یو سړی اوري یا به واوري. لن یسمع معنی د هغه یو سړی به هرګز نه اوري. یسمعانی معنی د هغه دوانه سړي اوري یا به واوري. لن یسمعا هغه دوانه سړي به هرګز نه اوري. یسمعون هغه ټول سړي اوري یا به واوري. لن یسمعو هغه ټول سړي به هرګز نه اوري. لن تسمع هغه یوه ښځه به هرګز نه اوري. لن تسمع هغه دواړه ښځې به هرګز نه اوري. لن یسمعنا هغه ټولې ښځې به هرګز نه اوري. لن تسمع ته یو سړی به هرګز نه اوري. لن تسمع تاسو دواړه به هرګز نه اوري. لن تسمعو تاسو ټول سړي به هرګز نه اوري. لن تسمعي ته یوه ښځه به هرګز نه اوري. لن تسمع تاسو دواړه به هرګز نه اوري. لن تسمعنا تاسو ټولې به هرګز نه اوري. لن اسمع زه به هرګز نه اورم. لن نسمع موږ دوه یا ټول به هرګز نه اورو. نو لن چې دی دا معنی مستقبل سره خاص کوي. د فعل مضارع معنی مستقبل سره خاص کوي. او لم د فعل مضارع معنی ماضي سره خاص کوي. د حال او د مستقبل معنی ته ختم کی د واپس د ماضي سره خاص کی. نو ګورئ دا او لفظي تبدیلی راولي چې په کومو صیغو په اخره کې پیش وي هغې له جزم ورکوي او چې د کومو صیغو په اخره کې نون اعرابي وي هغې نه نون اعرابي غورځوي. ټیک شوه دا خو لفظي تبدیلی راولي. او معنوي تبدیلی څه کوي؟ دا لم دا اخري دا دوه چې دي دا لم. نو لم معنوي تبدیلی دا راولي چې د فعل مضارع د حال او د راتلونکي هغه کم وخت زمانه معنی چې دا هغه ختمه کي د ماضي سره ولله معنی خاص کی. نو ګورئ یکتبو دی دا اصل کې دی یکتبو د لم د وجې نه لم یکتب شو. دا با چې دی ساکن شو د لم د وجې نه. یکتبانې دی نو دا لم د دې یکتبانې نه هغه نون اعرابي غورځوي. لم یکتبا یکتبونه دی دا یکتبونه دی د لم د وجې نه هغه نون اعرابي غورځوي. لم یکتبو. ها تکتبو لم تکتب. تکتبانی لم تکتبا. یکتبنا لم یکتبنا. یکتبنا چې دی دا د جمع مؤنث صیغه ده. په دې کې نه لن عمل کولی شي نه پکې لم عمل کولی شي. تکتب لم تکتب. تکتبا تکتبانی لم تکتبا. تکتبون لم تکتبو. تکتبین لم تکتبی. تکتبانی لم تکتبا. تکتبنا لم تکتبنا. اکتبو اکتبو لم اکتب. نکتبو لم نکتب. نو ګورئ دا خو پکې لفظي تبدیلی راولي چې کومو صیغو کې پیش وي هغې له جزم ورکوي او نور اعرابي ختموي. او معنی چې دی ماضي سره خاص کوي. د یکتبو معنی دا هغه یو سړی لیکل کوي یا به وکي. اوس لیکل کوي یا به راتلونکي وخت کې لیکل وکي. دا لم چې دی د فعل مضارع معنی د لم د فعل مضارع معنی ماضي سره خاص کوي او نفي پکې راولي. لم یکتب هغه یو سړي لیکل ونه کړه. ٹھیک شو په تیره شوې زمانه کې لیکل ونه کړه. لم یکتبا هغه دواړو سړو لیکل ونه کړه. لم یکتبو هغه ټولو سړو لیکل ونه کړه. لم تکتب هغه یوې ښځې لیکل ونه کړه. لم تکتبا هغه دواړو ښځو لیکل ونه کړه. لم یکتبنا هغې ټولو ښځو لیکل ونه کړه. لم تکتب تا یو سړي لیکل ونه کړه. لم تکتبا تاسو دواړو لیکل ونه کړه. لم تکتبو تاسو ټولو لیکل ونه کړه. لم تکتبي تا یوې ښځې لیکل ونه کړه. لم تکتبا تاسو دواړو لیکل ونه کړه. لم تکتبنا تاسو ټولو لیکل ونه کړه. لم اکتب ما لیکل ونه کړه. لم نکتب موږ دوو یا ټولو لیکل ونه کړه. دقه شان دا یعلمو چې دی یعلمو په ده باندې لم داخل شو نو پیش آخري حرف باندې پیش شو دی جزم کو. او چې د کومو په آخره کې نون اعرابي وي هغې نه نون اعرابي غورځوي. نو دا یعلمو دی هغه یو سړی پیژني یا به وپیژني. ټیک شوه اوس یې پیژني یا به په راتلونکي وخت کې وپیژني. نو لم یعلم یو سړي ونه پیژنده. لم یعلما هغې دواړو سړو ونه پیژندل. لم یعلمو هغې ټولو سړو ونه پیژنده. معنی ماضي سره خاص کړه. لم تعلم هغې یوې ښځې ونه پیژنده. لم تعلما هغې دواړو ښځو ونه پیژنده. لم یعلمنا هغې ټولو ښځو ونه پیژنده. لم تعلم تا یو سړي ونه پیژنده یعنی تا ونه پیژنده. لم تعلما تاسو دواړو ونه پیژنده. لم تعلمو تاسو ټولو ونه پیژنده. لم تعلمي تا یوې ښځې ونه پیژنده. لم تعلما تاسو دواړو ونه پیژنده. لم تعلمنا تاسو ټولو ونه پیژنده. لم اعلم ما ونه پیژنده. لم نعلم موږ دوو یا ټولو ونه پیژنده. نو ګورئ دا د لن یجتنبه د لن یسمع د لم یکتب او د لم یعلم د دې ګردانو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.